ما یو دوست دی ډاکټر دی ما ته ټلیفون وکړ وایي زما یو استاد دی پروفیسر دی تا سره ملاقات کول غواړم ما یې ډېره ښه ده را دې شي نو ما یې زه د جمعې په ورځ فارغ یم بل ټیم نه یم وایي نه که تا سار لږ ټیم وختي ورکړه زه سار وختي په میلمه تنګېږم ځکه سار زه مدرسې ته ځم خو خیر هغه ډېر زور ولګوي دی به مانځه پسې متصل راشي مې ښه مې دا ناشته به ما سره وکړي نو زه ورته ناست وم واقعي هغه چې مونځ لا تیاره وه چې راورسېد یوازې یو ښکلی ډرایوینګ کوم چې ودرېد څنګه ما وله چای راواغېسته کېنم پړینګ په ژړا شو خو داسې وژړل داسې زه درته نشم ویلی ډېر زیات یې وژړل هغه به چای مو نه څښلی او ګوتې وڅښله ما ته مولانا صاحب تاله راغلی یم زما رهنمایي وکړه څه دم وي څه بل څه وي څه بل څه وي ما ته خبره خو کوه غریب خبره نه شوه کولی وی زما او غټ ډاکټر دی پروفیسر دی ډېرې پیسې ګټي وی زما دوه بچي دي یو لور ده یو زوی دی لور مې واده ده یو ښځه مې ده او زوی مې یو مې دا بچی دی او بچی مې لوپر دی د دې بچي علاج نه راځي زه سره څه وکړم مې نصیحت ما ته نصیحت خبره نه ده زما چې څومره کورونه بنګلې وې ټولې خرڅې کړې او په لوپرې وبېللې او لوپري داسې نه کوي که ورسره پنځه شپږ لوپران ملګري کله ملیشیا ته بولي کله دوبۍ ته بولي کله انګلینډ ته بولي په دې بار ملکونه یې ګرځوي په د ملو پسې د هغوی ټیکټ یې د هغوی د هوټل خرچې د هغوی ګفټونه ټول دا سپېره کوي زه مه کوه مه کوه نه مني مري ته یې بوځه خیر دې خرچې پې کوه لاهور ته یې بوځه بهر ملک وایي چې نه یا بچې دا پیسې ستا دي ستا دي را کوه که نه کوم شرمۍ وایي بېګیا یم را باندې ډزې کړي دي او خدای بچ کړی یو کور مې پاتې دی دام خرڅ کا مې دا مور به دې څه کوي وایي دا ښځه دې خرڅه کا وایي دې بچي سره څه وکړه په پریشانۍ کې پروت د دې علاج ما ته وښه وایي ما ته کار ډېر اسان دی وایي داسې به یې مړ کړم چې څوک به ترې خبر هم نه شي او ما به وجلي ما له چل راځي وایي لاس مې نه ورځي بچی مې دی بل مې شته دی نه ما وایي ډاکټر صاحب که خفه کېږې نه مې تاسو د خلکو اپریشنونه کوئ سړی دردوئ خو د هغه د فایدې دپاره مې زه هم دې لږ اپریشن کوم لږ به ودردېږي خو ستا د فایدې دپاره مې دا غلطي ستا د زوی نه ده ټوله ستا نه مې زما خبرې غور سره واوره مې تا بچه ته دا ماشوم دا خپل بچې په ماشوموالي کې مدرسې ته جومات ته نه بوتلي چېرته یو شبي جمعې له به دې نه بوتلي چېرته یو سیروزې له به دې نه بوتلي چېرته به دې جومات ته نه بوتلي چې مولانا صاحب دته یو دوه ټکي سبق وښایه وایي مولانا صاحب موږ نه یو تلي بچي به څه بولو مې دغه وجه تا نیازبین لوی کړی دی سخوندر دې دې جوړ کړی دی څه شی سخوندر او چې کوم غوی په موږي ښه سخوندر کې که نه او ښه ګیاپې وخورئ قسم په خدای چې دا ښکرې دی خپل مالک ته هم بیا راړمئ تا سخوندر کړی دی ټینګ شوه د دې هېڅ علاج ما وی نشته د ختم دی اوس پوخ دی رسول الله مبارک فرمایي د ماشوم مثال د خټې دی د کولال د خټې که منګې ته جوړی که چیلم ته جوړی هر څه ته جوړولی شي خو چې دی یو ځل په اور کې پوخ شو دنه بیا هېڅ هم نه جوړېږي د ده چې کم وخت د اړولو راړولو ټیم و هغه ټیم تا ضایع کړی دی ای رونو ګورې ډېر خطرناک دور را روان دی خدای دپاره که خپل حیا غواړئ او خپل عزت غواړئ خپل حیا او خپل عزت د خپلو بچو لوڼو عزت غواړئ دین ته یې ور مخکې کړئ یعنی دا دور دې نه پس چې کوم دور 10 کاله 15 کاله پس را روان دی قسم په خدای په داسې نظر به راته دا کشر بچي به ګوري لکه نن چې یورپ کې د مور او پلار کم عزت دی هلته د پلار هېڅ عزت نشته په یورپ کې یوې ښځې په امریکا کې په لور دعوا وکړه جج سره یې دعوا وکړه جج یې سره وایي زه په بره فلیټ کې زما دا لور لاندې فلیټ کې ده دا لور ما سره ملاقات نه کوي مهرباني دې وکړي 15 منټه دې دا ما سره ملاقات کوي جج یې هغه لور یې راوغوښته دا مور یې لور نه یې ته پکې دا څه ده وایي دا مې مور ده وایي دا تا سره یو ځای اوسېږي دې دعوه کې لیکلي وایي ټکې لیکلي دي دا بره فلیټ کې زه لاندې فلیټ کې وایي دا دې بدې شي دشمني ده وایي نه مور مې ده خوښه مې ده نو یې دې سره یو 15 منټه ملاقات ولې نه کوي دا تا ملاقات پسې خفه ده مور دې ده که نه وایي زه سهار ډیوټۍ له لاړه شم او چې ډیوټۍ نه ځم مخکې نو زما یو سپی ده هغه سنبال کړم نو چې واپس ډیوټۍ نه راشم نو هغه سپی له بیا ورزش کوم منډې ورسره وام هغه سنبالوم نو بس بیا د خوب 2-3 ګنټې وي ما سره وخت نه نو وایي سپی دې خوښه ده که مور وایي سپی دا نن هم ستا د امریکې په آیین کې د قاضي د جج فیصله لیکلی شوې
یورپ کې وي ازادي ده، دا کشران خوشحالي دي، ازادي ده. ازادي تا ته به یوازې نه میلاویږي، خور ته به دې ګورې میلاویږي. او لالا وی لالا وی ازادي ده پکې، له مشر لالا وی ازادي به لالا تا ته میلاویږي، ببو ته به دې هم به میلاویږي. او چې لږ مخکې بوډا بابا دی، بوډا وی یورپ کې خو ازادي ده، دلته کې څه پابندي ده. بوډا بابا تا ته به هم ازادي میلاویږي، خو هغه چې کومه بوډۍ دی د چینچي هغې ته به هم ازادي میلاویږي. قسم په خدای